پېښ کړو نو مونځ خو ډېر زیات هم عبادت دی دا مونځ د خلکو پېژندلی نه دی والله چې دا مونځ د خلکو پېژندلی وی بس بیا مسلې به ډېرې اسان دا دومره سردردي ته به دا مونځ چې څومره سردردی کوو که نه د دومره سردردي ته به حاجت نه وي مونځ نه څوک خبر نه دي په دې مونځ کې دلته چې څونه حکمتونه دي څونه مصلحتونه دي څونه په دې کې زموږ خلک مونځ اول کوي نه چې مونځ کوي نو به جمعه دا مونځګزار دي مونځ ورګزار کې بیا تر جمعه ته راوځي ورګزار دي مطلب دا دی چې ګزارنې دا مطلب دی چې دا مونځ بیا جمعه ته بیا بار ته نه یاد چې ما خو مونځ کړی بار ته نه یاد چې ما مونځ کړی یعنې تاسو د مونځ ته ګورئ په دې کې که دا زه 15 ګنټې هم درس پرې سره مونځ باندې وکړم نو د دې مونځ حکمتونه او مصلحتونه به پوره نه شي بعض اشارات ته کوي صفایي ته ګوره د مونځ ټیم یو کوي خو تا ته د خپلو جامو غمي چې هلکه جامې مسخان شي تا ته به د خپل وخت د وختونو پته تا ته لګي ټایمونه د وختونو پابند دا د سړي نه وخت ضایع کېږي ولې چې وختونه ځي او راځي سړي ته پته نه وي ده به تېرېږي او دغه وخت کې به 15 واړه پیرې تا ته احساس کېږي چې وخت تېرېږي ټایم ډسپلن نظم و ضبط د وخت پابندي صفایي بیا اجتماعیت او انفرادیت دواړه انفرادیت هم ځان نه کوه او ډلې سره هم کوه بیا دا چې امام دی جماعت دی مرکزیت دی په علاقه کې دا په یورپ کې داسې ځایونه خو نه وي نو هلکه دا کمیونټي سنټر دی دا خلک به یو بل سره په کوم ځای کې کښېني پاسي نو دا ستا کمیونټي سنټر دی دا جماعت اوس به وایي چې خدای جماعت ته کمیونټي سنټر ووایي خو انګریزي دی نور څه شی دی خو د ماحول د خلکو مرکز دی جماعت مرکز دی نو ډېره به ته ځې راځې خلک به ځې راځي بیا دې نه بعد دلته به جمع وي په جمع کې په دې جومات کې دا پابندي څومره زیات دی دې جومات کې دا نظم و ضبط دا خاموشي ټول خلک راځي تاسو چېرته څوک ولیدل چې 2 صفونه جومات ته راغلي دي او یو صف قبلې ته مخې او بل صف نور خاطر ته جوړ کړی ټول چې راځي دغه یو قبلې ته مخ کوي هر څوک چې راځي چې څوک ته په زوره خبرې کوي نو هر څوک ته شکور یو وایي دا تاسو ګورئ د جومات آداب بد ورته نو دلته نظم و ضبط دی دلته شور نشته شور شرغب نشته دلته بدنظمي نشته دلته صفونه دي بیا دا سرخ فیته چې ورته ته وایې دا د پروتوکول دا قانون چې ورته ته وایې دا پروتوکول دلته ته به دا په دنیا کې د دنیا خلک په دې پسې روان دي چې یاره دا د پروتوکول سیسټم او دا اونچ نیچ او دا لوی او وړوکی دا مو ختم کړی نشي ختمولی او د جومات د دروازې نه د راوتو سره خود به خود دا ختم شي چې په مخکیني صف کې چپړاسي ناست نو پروفیسر ورته ویلی چې ته چپړاسي ته په اول صف کې ولې کېناست سوال نه پیدا کېږي چې ورته ووایي چې جرنې دی او سپایي دي هم دلته په یو صف کې ناست دا یو جومات داسې دی چې په دې کې اونچ نیچ دا یو جومات داسې دی چې په دې کې هغه د معاشرې هغه لویوالی او وړوکوالی دلته نه وي دلته بیا ټول یو شانتې برابر ناست دا داسې وړه خبره درته ښکاري دا معمولي تعبیر دی بیا دا چې په یو صف باندې ودرېږي بیا الله اکبر وایي په یو الله اکبر دا یو انګریز د امریکې نه راغلی دلته نو هغه حرم ته تللی په څه طریقه به تللی څه طریقه هغه بیا وایي چې موږ ته د مسلمانانو په باره کې دا ټول استادان او دا ټوله دنیا وایي او مضامین وایي دا مسلمانان انتهایي بدنظمه خلک دي دا بلکل په دې کې نظم و ضبط او په دې کې ډسپلن نشته وایي ما خو چې په حرم کې ولیدل خو چې الله اکبر یې وایي وایي لکونه خلک وو په سکندونو کې نه چا سره ډانګې وو نه چغې وې نه بل څه خو په سکندونو کې دننه چې مې کتل نو صفونه برابر د ټولو خلکو یو طرف ته رخ او چې الله اکبر ویلی کېدل نو هر سړي غوږونو ته لاس موږ خو پکې نه هډ واورېده نه پکې بچ واورېده نه پکې دا واورېده چې دې خوا شي او هخوا شي خود به خود بس لکه اټومیټیکلي چې لکه اټومیټ بغیر د څه آلې نه یو کار کېږي وایي داسې بس روان ده دې نه پته ولګېده چې دا مسلمانانو کې د نظم و ضبط صلاحیت د ټولې دنیا نه ډېر زیات دی نو بیا پکې ولې عملا نشته ځکه پکې نشته دې تا ته ما وایي دا مونځګزار مونځ هلته وکړي او ګزاري کې راځي سبق ته نه زده کوي د مانځه نه دې معنا دا ده چې مسلمان مونځ کوي خو شعوري مونځ نه کوي شعوري مونځ دې ته وایي د مونځ نه زده کړه نه کوي چا ورته وایي چې مونځ زده کړه دې ته وایي چې سټ په ښه ځوړن کېږي څونه ځان ځوړن کېدی بد دې ته ښه مونځ چا ورته وایي چې ښه مونځ
دنیا او ما فيها نه خبر نه نو داسې خو د چا په وس کې نه ده ځکه چې موږ کوم او د دنیا نه بالکل بې خبره یم دنیا نه بالکل بې خبره یم اصل سبق خو یې داسې دی چې په کار داره چې ته به معراج کېږي خو کوشش به داسې کوې چې داسې وشي او سبق یې له داسې درکړی دی تعلیم یې له دا درکړی دی د مونځ د اذا داسې ده ما یو ځل د شاګردانو نه تپوس وکړو مدرسه کې علما ما ورته ویل چې دا په دې مانځه کې د دې مانځه نه د دې وتو کې دا السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم ورحمت الله دې څه مطلب سلام سره یې لکه چې خلک ته نه یې نه بعد سره راشي السلام علیکم یا دوه کسان یو بل سره مخامخ نو ته چې مشر په ولاړ یا په جماعت کې ناس نه دا خو شه خلک وګس راغلي دوی ته السلام علیکم دا څه چا که ملائکه ته وي نو خو د مخکې نه تاسو سره وي ملائکه سره د مخکې نه وي ها نو دې سلام حکمت څه دی نو ما زما به علم کې یو حکمت راځي زما په ذهن کې یو حکمت راځي والله تعالی عالم کټی نو د الله تعالی طرف نه کټی نه نو بس به ما په شوت هغه دا دی چې موږ ته چې الله تعالی د مانځه د طریقه هودل نو الله اکبر بس الله اکبر دا لاسونه اوچتول په فارسي ژبه کې د یو څیز نه دستبردار کېدل دستبردار hands up ارغه ژبه کې داسې hands up شو دستبردار شو لاس پسر شو وې د دې نه لاس پسر شو وې د دې نه لاس والا د دې شي نه لاس والا دې نه لاس واغست نو الله اکبر معنا بده دې دا اوس په ورته شروع د دې نه په النهار لاس واغست بل دنیا ته لاړ او دا خیر لاس می ولګي او دا کس لاس می پیراونی دا می پسکو دا می پیراونی مطلب دا دی چې دا یمین دی او دا شمال دی نو دا آخرت دی او دا دنیا دی نو دا آخرت باندې دا دنیا را قابو کړه چې ته اوس را قابو کړه دا می پیرا شورا کړه دا می پیرا قابو کړه چې ته به اوس غږ نه کوې ته به اوس خبرې نه کوې اوس تا وخت نه دی گویا که دې لاس نه ونی چې ته به لکه څو د لاس نه ونی ته به نه ځې پاتې ما به نیولې نو دا سلسله به روانه وي دا به قرائت وي دا به رکوع وي دا به سجده وي دا به تسبیحات وي نو گویا که ته بالکل په یو بله دنیا کې وي چې مونځ ختم شي نو ته وایې السلام علیکم گویا چې زه دې دنیا ته واپس راغلم سبب خو دا دی دې دنیا ته زه اوس واپس راغلم لکه د هغه عالم نه زه راکوز شوم اوس نو لرې تللی وم اوس واپس د دې دنیا ته واپس نو السلام علیکم ځکه وایم چې گویا که زه بل ځای ته تللی وم اوس واپس راغلم سبق خو دا دی خو د دې سبق کم از کم معنا دا ده چې ته شعوري مونځ وکړه چې تا ته دا پته وي چې دا مونځ څه شی او دا پکې ما څه وکړي لیکن عملا مونږ داسې نه کوو خو ځینو خلکو راته دا وایي چې نه داسې شی چې د دې دنیا نه به خبر نه نو هله به ستا مونځ شي نو خلکو په دې پسې شعور وکړه وایي هغه مونځ به هغسې نه شي او سبق یې وجدان کړو نو هغه ونه شوه چې هلکه ما پوښته چې د دنیا او ما فیها نه بېخبره شي او هغه ونه شو چې کومه کېدای شو چې کومه کېدای شو خو به یې کړي وي لکه مثلا زه خلکو ته دا ډېر وایم زه یم ګوره په سټام باندې خلک دستخط لګوي چې ګوته لګوي اوس خبره بیا ګوتې ته راغلې نه پخوا به یې ګوته هغه چا لګوله چې الف بې بېلې ویلې چې سکول بېلې ویلې هلکه ګوتې لګوي چې دستخط کوي اوس چې چا ټولو نه ډېر زیات الف بې ویلې هغه ټولو نه زیاتې ګوتې لګوي بایومیټرک خو تاسو ته پته ده که نه په سکولونو کې او په کالجونو کې په یونیورسټو کې په دفترو کې بایومیټرک نو اوس یې هغه انپړ او پړپړې ټول په څه کې راوستل په ټول ګوتې لګوي شی بېرته واپس هغه ګوتې لګولې نو په سټام باندې په څه شي باندې چې ته لګې خو یوه ګوته لګې او د الله تعالی په مخ کې په سجده کې څو ګوتې لګې نو لاس ګوتې خو د لاس او لاس ګوتې د خپې او زنګونان پې د پاسه او پوزه پې د پاسه او تندی پې د پاسه دا ماشومان پخوا چې سزاګانې ورکولې وې شا به پوزه راکړه اوس هم پې دا پوزې راکاږي په ځینو خلکو وایي شا به دا پوزه په ځمکه راغله چې بیا به نه کوم دا د توبې مطلب دی نو مونږ پوزه هم په ځمکه کېږدو تندی هم په ځمکه کېږدو نو داسې سکام درته معلوم دی چې سړي په شل واله ګوتې لګولي او پوزه او تندی او زنګونې پې لګولی نشته خو دا سکام مونږ د الله تعالی سره دستخط کوو نو چې یوه ګوته پرې ولګوي